دغه سیکانو دغه هندوانو نه عبرت واخلئ چې دوی په پاکستان کې ژوند تیروي د مسلمان دپاره دوی په اړه کې کومه ښېګړه ده په دې روژه کې دوی خپل ریټونه کم کړي. په بوزه کې 550 روپۍ سرکاري ریټو د نرخنامې مطابق د غوښې هغه اوس راغلې غوښه په 2500 روپۍ کیلو خرڅېږي. څوک د تپوس نشته دی، هر ناپرسان دی او نه ایسی روزي نه ډیسی روزي بازار ته چې پوښتنه وکړي چې یاره دا سیس تاسو په څه چلوئ. بس هر ناپرسان دی چې چا څه وکړه بس هغه وکړه، پاکستان دی چلیږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ښه به یې کتونکو. تاسو ته به د سکرین سایډ باندې دغه اخبار ښکاري چې په پېښور کې دغه یو سیک دکاندار دی وایي چې په روژه کې زه د سرکاري ریټ نه مطابق چې کومه نرخنامه ده د هغې نه هم ریټونه کم چلوم. د لکونو روپیو د ورځې سیل کېږي او دی ریلیف ورکوي غریبو عوامو له چې په روژه کې د کوم روټین دی داسې پکار ده چې زمونږ کوم مسلمانان دي، کوم پښتانه دي، ځان سره الحاج لیکي، حاجیان یې په بار بار حجونه عمرې هم کړي او دوی چې کوم ذخیره اندوزي کوي په دې روژه کې د ریټ دپاره سټاک جمع کوي، یا قصابان دي کوم دوی هم زیاتې راغستی دی. نور هم داسې ګڼ شمېر څیزونه دي چې کوم موږ مسلمانان یې هغه سټاک هم په زوړ ریټ کې اخیستی پروت را سره ریټ ته هم ساتلی، ذخیره اندوزي کوو، 2 نمبري کوو، سرکاري وړه په تروړو کې بندو په هغه سپینو کې او واپس یې خرڅو په بازار کې چې کومه 2 نمبري ده هغه د مسلمان په روژه کې کوي. نو د خدای خاطر وکړئ د دغه سیکانو دغه هندوانو نه عبرت واخلئ چې دوی په پاکستان کې ژوند تیروي د مسلمان دپاره دوی په اړه کې کومه ښېګړه ده په دې روژه کې دوی خپل ریټونه کم کړي. د سرکاري نرخنامې نه مطابق هم د بیان دی چې یاره زه د دوکان چې کومه کرۍ ده هم د جیب ډکومه. نو زموږ مسلمانانو دپاره څومره د شرم خبره ده، څومره د افسوس خبره ده چې یو غیر مسلمه یو غیر مذهبه زموږ مسلمانانو دپاره په روژه کې ریلیف ورکوي. دغه 11 میاشتې د ګټې دي په دغه کې خو چې موږ څه کوو، دغه 11 میاشتې د ګټې دي په دغه کې خو هم زور لګولی د 10 شی په 10 خرڅو. بیا چې د روژې دا 1 میاشت راشي نو په دې کې هم موږ زور لګولی چې یاره څیز هم ګران خرڅ نه کړو، ګران هم خرڅ نه کړو. نو د دغه سیکانو نه وشرمېږئ چې دوی موږ مسلمانان له ریلیف ورکوي او موږ د خپل مسلمان ورور چېرته په غوښه پسې مړونکو، په ښه خوراک پسې مړونکو، به دغه ټینډې دي، ساګ دي، دال دي، دغې باندې غریبانان په دغه روژه کې روژه ماته کوي. زیاتر خلک پکې داسې شته چې په ناره روژې نیسي، په اوبو باندې روژې ماتوي، نورې د خوراک څه نه. پښتونخوا او بیا پاکستان ډېر د غربت سره مخ دی، د ډېرو ازمیښتونو سره مخ دی. نو زما دغه خپلو تاجرانو وروڼو ته هم پیغام دی چې په دې روژه کې لږه صبر وکړئ، خیر دی، خپله ګټه نیمه کوي د دغه پښتنو سره خپل ریلیف ورکوي. په چم ګاونډ کې خیال وساتئ په خپل چاپېرچل کې چې څوک هم په ناره روژه ونه نیسي، په ناره پېشمنۍ ونه کړي. ورځ د قیامت موږ ټولو نه تپوس کړي، د محشر میدان ته به ورځو، تپوس به کېږي چې ستا په چم ګاونډ کې داسې یو سړی چې هغه په ناره روژه نیولې، په هغه په ناره پېشمنۍ کړی دی، د دې تپوس به کېږي یوازې په حج والله که یوازې په حج، په عمره یا په روژه باندې مو بخي. معاملات چې د انسانانو سره څنګه وي، که د انسان سره معاملات صحیح نه وي والله چې په دې باندې رانیسي. که تاسو ډېر مونځونه کوئ، تراویح کوئ، نفلونه کوئ، په دې هم نه بخي پښتنو. مختصر ویډیو د کتونکو شیر کوي، دغه تاجرانو ته ورسوئ کوم چې ذخیره اندوزي کوي، کوم چې ریټونه سیوا کوي، کوم چې 2 نمبر کاته کې په دې روژه کې دغه سیکانو نه عبرت واخلئ چې زموږ د مسلمانانو دپاره څه کوي او موږ د خپلو مسلمانانو وروڼو دپاره څه کوو. ډېره مهرباني، شکریه، والسلام. د کتلو ډېره مننه.